أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الزخرف. رب کریم فرمائی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ پدې کې تسلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې وګوره ابراهیم علیه السلام داسې دعوت وچلولو د خپل پلار پروا یې ونه کړه او د قوم پروا یې ونه کړه. وَإِذْ یاد کاغه وخت قال چې ویل ابراهیم علیه السلام لأبیه پلار خپل ته وقومه قوم خپل ته ویه اننی یقینا زه چې یم براء بریء بیزاره یمه مما دغه بوتانو نه تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله بغیر د الله نه، بس زه د هغې نه بیزاره یمه. الا الذي مگر سوا د غذات نه د هغې نه بیزاره نه یمه فطرني مانا خلقني چې پیدا کړی ما لره فانه پس یقینا د غذات چې دی سیهدین مانا زه دی چې هدایت به وکړي ما ته. وجعلها وګرځول ضمیر راجع که الله ته جعل الله وګرځول الله تبارک وتعالی دغه کلمې لره کلمتن مجاهد او قتاده سی ویا کلمت التوحید کلمه د توحید لره باقیه باقی د لا اله الا الله کلمه باقی وګرځول فی عقبه په نسل د ابراهیم علیه السلام کې فی ذریته په اولاد د ابراهیم علیه السلام کې وليس د پر لعلهم د پر چې دا منکرین کافران یرجعون واپس وګرځيږي د اهل مکه دین ابراهیمی ته. اوس اصلي وجه بیان اله العالمین چې دی دا کافران کیږي ولی د توحید نه مني زکه چې ما دی ته عيش ور کړی زکه داسې کوي دي بل متعتو بلکې ما عيش ور کړی دی ته هؤلاء دغه مکه والو ته واباهم پلارانو د دې تب په دنیا په دنیا کې دا دنیا کې می مزي او عيش ور کړی زکه داسې کوي بس مهلت ته دی ته دا زکه زر عذاب ناراضي انما نملي لهم الله ونمهل لهم ليزدادوا اثما حتى تر دې چې جاءهم الحق راغی دی لره حق چې قران کریم دی ضحاک سے و اسلام دی دومره عيش می ورکو حتی دا تر دې چې جاءهم الحق راغی دی ته حق چې قران دی اسلام دی ورسول الله صلی الله علیه وسلم راغی مبین خکارا. ولما جاءهم الحق کله چې راغی دی لره حق قران کریم او رسول الله صلی الله علیه وسلم قالوا نو ول دی هذا دا قران چې دی سحر جادو دا یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم سحر من ساحر دی الیاذ بالله وإنا یقینا منچو به په قرآن کریم باندې او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې کافرون کفر کوونکیو بیا ویلوي عيش می ورکو زکه. او بل اعتراض دی دا کولو سیویل و دا نبوت په محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغی نازل شو و مکه کې غټ خلق موجود دي طائف کې غټ خلق موجود دي ولی په غی باندې نه راتلو لکه مکه کې ابو جهل شعروه ابن مسعود نعیم ولید ابن مغیره وغیره دی باندې دا ولی نازلې دله دا نبوت. نو الله تبارک وتعالى د دې جواب کوي مخکې شوی دی اختص برحمته من یشاء خاص کوي الله تبارک وتعالى نبوت خپل سره من یشاء او چا لري چې اراده وي دا وخت تاسو سره نشته د دې اختیار تاسو سره نشته کافرانو. وقالوا اذا كافرون اعتراضا لولا نزل ولنشي نازل ولهذا القرآن دغه قرآن کریم على رجل په یو سړي باندې من القريتين د دوه کلینا د دوه قریونا چې طائف د مکه ده او ابن مسعود د ولید د مغیره او ابو جهل په دې باندې ولې نازلېږي عظیم الله. جواب وره د دې اهم ایا دی چې دا کافران چې یقسمون دی تقسیمي رحمت ربک اے نبوت ربک نبوت در خپل لرا نه د دې واک دي سر نشته یختص برحمته من یشاء. رب کریم فرمای نحنو مونږه قسمنا تقسیم کړي بینهم په منځ د معیشتهم زندگی د یعنی اسباب د زندگی د مال ولد شو وغیرہ فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې دا متقسم کړي دي. ورفعنا اوچت کړي مونږه بعضهم بعض د دینه فوق بعض پاسه د بازو درجات په درجو کې موچت کړي دي چاله اولاد ور کړي دي زیات چاله مال ور کړي دي بس هر چاله موږ د مال دولت ور کړي دي خو خپلو کې یو بل نه اوچت کړي دي څوک غریبانان دي ولی لیتخذ دې د پاره چونی سي الله تبارک وتعالى
بعضهم بعض د دینه لیتخذ لا العیاذ بالله لیتخذ د دې لپاره چې ونیسي دي بعضهم بعض د دینه بعضن بعض نور لرا سخریا خادمان ونیسي ځکه چې ټول مالدار وي دا کارخانه بچا جوړول بیا دی غریبو جوړ کړي مالدار انسان سره پیسې شي نو هغه پیسې ولګي نو غریب ته تنخواه ورکي نو هغه کارخانه جوړ کی نو دا یو امتحان دی الله تبارک وتعالى ویا بعضی د بعضو د لپاره سبب د معاش روزش رب کریم فرمای ورحمت ربک رحمت درفستا چې جنت چې ده خیرون ډیر غوړه ده مما دا سنا یجمعون چې دی جمع کوي مال دولت دینه ګوره د رحمت درفستا غوړه ده اوس په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى وی مناسب خدا و چې دا کافرانو دا کورونه چې دي کنه دا چتونه می ولا د سپین زرو او د سرو زرو جوړ کړي وي د کورونو دروازې د کورونو پوړې دارنګي دته می تختونه جوړ کړي وي د سرو زرو سپین زرو چې دي کې ناشته پاغي باندې تکیا و دا مناسب و ځکه چې د دې صرف دنیا ده او د متقینو عقبا ده اے متقی د دنیا غم پرېدا د عقبا غم شروع کا الله وی دا مې ورته د سرو زرو زکه ونکړل نو د دې یره وا د ټول به کافران شي بیا به چې هو د دې وګوره کورونه وګوره دا دروازې وګوره تختونه ورته جوړ شوی دي نو ټول به کافران شوی وي نو انسان دې کې الله وی چې دا دنیا چې د ختمیدون کې ده دنیا سجن المؤمن وجنة الكافر دنیا د مؤمن د پاره جیل خانه د کافر د پاره جنت ته نو دې ته ملګه ژوندۍ ورکړې وي دومره دې ته خدا مناسب وي اے مؤمنه وی والآخرة خیر وابقى بلځي کې الله وي آخرت زندگی چې ده باقی پاتې کیدون کې زندگی ده بلځي کې الله ما عندكم ينفد وغه چې تاسو سره سدي غفنا کیږي ختميږي وما عند الله باق هغه چې الله سره هغه باقی پاتې کیدون کې دي دلته لاندې آیت کې بمراشي والآخرة عند ربك للمتقين آخرت چې ده پنيز درفستا د پاره د متقینو ده نو دا دنیا به ورته سرو زر وي دنیا کې به ورته دا کورونه جوړ کړي ولې چې لږه ژوندۍ د دې د مزه دا دنیا چې د جنت د کافر د پر خپل خواهش مطابق ژوندۍ تیرې او سجن د جیل خانه د مؤمن د پاره ځکه چې د الله په اوامرو باندې ژوندۍ تیرې چې الله ورته سوی رب کریم فرمای ولولا کچره دانوي ان يكون الناس و ان يصيروا دا چوب ګرځيږي دا خلقا کچره د دې ير نه امه واحده یو ډله په کفر کې نو لجعلنا خمخ ګرځولې به مونږ لمن دغه چاره پاره یکفرو چې کفر کوي بالرحمن د پاره د رحمان په ذات باندې لجعلنا طول سره لګي لبيوتهم خمخ ګرځولې به مونږ کورونو د دې لرا سقفن چتونه داسې چتونه من فضه منا د سرو زرو او زخرفه لاندې لفظ دی ټول سره لګي او د سپین زرو سرو زرو د سپین زرو من فضه د سپین زرو او زخرفه د سرو زرو دا چتونه می ورته جوړ کړي وي دارنګي و معارج ګرځولې به مونږ دی لرا د کافرانو لرا معارج منه درجن پوره زینه د زینی به می ورته ګرځولې وي د سپین زرو د سرو زرو علیها چې پدی باندې یظهرون چې خيجي دی برا ولی بیوتهم دارنګ جعلنا ولی بیوتهم ګرځولې مونږه د پاره د کورونو د دې ابواب دروازې من فضه د سپین زرو او د سرو زرو دارنګ وسرون من جعلنا لهم سرون ګرځولې مونږ دی لرا تختونه علیها چې په دې تختونو باندې یتکیونه تکیابه وهله رب کریم فرمای وزخرفا راغه د لفظ وجعلنا مع ذلك زخرفا نو ګرځولې به ما سره د دینه سره زرا زخرف اړیو سره ولګیدو زخرف ابن عباس دلته معنا کوي چې دا سرو زرو ته ویل کیږي او ابن زید سوی مراد د زخرف نه د کور سامان دی دا د کور سامان به ورته د سرو زرو سپین زرو کړي وي زخرف اصلي معنا زینت ته ویل کی زخرفت الدار خسته شو کورو الله تبارک وتعالى وی چې
دا د سرو زرو سپین زرو تختونه دروازې مې ورته ځکه جوړ نه کړ ګینې بیا ټول به کافران کېدله. ها اوس د دنیا زم بیان الہ العالمین وان کل ذالک ان نافع ندی دا ټول سچ بیان شو د سرو زرو کورونه دي دروازې دي تختونه لما په معنا د الا کا الا متاع الحیات الدنیا مگر دا فائدہ د ژوند دنیوي دا متاع سمانا متاع هغه سامان ته ویل کېږي چې په وخت د ضرورت کې سړی خوري. چې یو سړی په دشت و بیابان کې روان دی او سخت وږی شو بس مړ کېږي نو څه نشته چې وخوري هلته یو خنزیر پروت دی مردار د هغې غوښه یې وخوړله نو هغه ورته روا دی په وخت د ضرورت. نو د دې دنیا مثال د دغې مردارې دی. یو مفسر وایي زه د متاع معنی پسې وګرځم لغت و کتاب والا وایي مې سوچ وکړو چې زه بانډو ته لاړ شم هلته به ما ته میلاو شي د ده معنا. دارنګې یو بوډۍ مې وکتل چې منډې وایي سپي پسې وایي ما نه متا تختولې د دې سپي وایي بس وایي مقصد ته راغمه. په تپوس یې وکړو چې دا متا څه شی دی وایي مونږ چې هغه لوښي وینځو هغه شوړه ده هغې شوړې ته متاع ویلی کېږي. نو دا سپی دوکه شوی و هغه ویل که دا د غوښې بوی ترې نه تلو او تختولی و هغه ویل که دا غوښه ده نو دوکه شوی و نو دا کپړه یې تختولی. انسانه تم دوکه شوی په دنیا باندې چې دا زندگی ده د آخرت زندگی نشته. نه والآخرة خیر و ابقا هغه زندگی ته تیاری وکړه. ما عندکم ينفد وما عند الله باق تاسو سره څه چې دی الله فنا کېږي الله سره چې دی هغه باقي پاتې کېدونکي دي. لکه څنګه چې دا سپی دوکه شوي بعضې خلک هم دنیا وګټه ډېره مالداري چې ورسره دینداري وي ذلک من فضل الله دا فضل د الله تبارک وتعالی. دنیا په دې نیت باندې وګټه چې زه پکې زکات ورکم غریبو باندې ولګوم مساجد جوړ کما مدرسې جوړ کما د دین کارونه پې وکما نو دا دنیا مقصد بالکل دا مقصد مگر زوه. نو الله وی وین کل ذالک ان نافع ندی دا ټول څه چې بیان شو لما په معنا د الا مگر متاع الحیات الدنیا دا فائدہ د دنیا دا والآخرت و آخرت چې د عند ربک پنیز دربستا للمتقین خاصتا للمتقین د پاره د متقینانو د جنت. ومن يعش عن ذکر الرحمن په دې آیات کریمه کې اوس الله تبارک وتعالی وی څوک چې لري شي د قرآن نه شیطان ناسته انسانه څوک چې د قرآن نه لري شي نو هغه شیطان دغه کسره کینج کی ډېر لوسته لاړ شي د شیطان په خواهشاتو باندې راشي روان شي او د قرآن نه لري شي. او اصل کې دا کار څنګه کېږي دا اعراض چې خلک د قرآن نه وړي دا غلط ملګرو سره کینی پاسي بس یو ځای شي ټول غلط ملګري بس روټېګانې مزې او چرچې او خانداګانې بس دا زړه باندې تور داغ ولګي. الله کتاب ته خو بالکل توجه بیا نه ورکوي قرآن عظیم الشان باندې توتي په شانتې لولي او پوهېږي پې نه اصل ځان مقصد پوهول د خیرکم من تعلم القرآن چې ویلي دی هغه تعلیم د قرآن دا دی چې تو ځان پوهې که په قرآن باندې لوله که نه چې نه پوهېږي څه مقصد ته نو ځان قرآن باندې پوهې که. نو رب کریم فرمایي په دغه آیات کې ومن هر هغه څوک یعشو ډېر معناګانې دي یعشو چې پټوي چې پټې وي سترګې د دې یعشو معنا چې پټې وي سترګې د ده یا ومن هر هغه څوک یعشو چې پټوي سترګې سنه عن ذکر الرحمن د ذکر د رحمان ذات نه د قرآن نه یا ومن یعشو هغه څوک یعشو معنا یعرضو چې اعراض کوي مخ اړوي عن ذکر الرحمن د ذکر د رحمان ذات نه قرآن نه یا عام ذکر شو یا ومن هغه څوک یعشو چې غافل شي عن ذکر الرحمن د ذکر د رحمان ذات نه د قرآن کریم نه نو رب کریم فرمایي نقیدو نو مسلط بکو مونږه له علیه په دغه انسان باندې شیطانا شیطانا انسی وي که جنی وي انسی شیطانان چې خلک د قرآن نه اړوي جنی شیطانان وغیره وسوسې ورته اچوي فهو پس دا شیطان له دلره قرین دوسی بیا په دنیا کې دا لونواله ورته ښایسته ښکاره کوي بس دی وایي زه بس صحیح لاره باندې یم ناست یم مزې دی او چرچې دی دغه دنیا ده نه عقبا نشته د عقبا فکر نه کوي. رب کریم فرمایي وانهم یقینا دا شیطانان چې دي لیصدونهم انسی دی که جنی دی لیصدونهم
خامخا منع کوي دی لره منع کوي سنه عن السبیل د لارې د هدایت نه د قرآن نه ويحسبون ګمان کوي دا خلک انهم یقینا دي چې مهتدون دي هدایت مندون کې یعنی په سم لار دي دا ګمان کوي چې موږ په سم لار یو رب کریم فرمایي تر دې پوری دی په دې مزو چرچو کی وی اعراض کې د قرآن نه حتی تر دې چې دا جانا کله چې راشي دي حتی تر دې چې دا جانا کله چې راشي مونږ لره سره د ملګرو یعنی شیطانانو تړلې شوي په زنځیرونو کې قال نو وی به دغه شخص چې د قرآن نه اعراض کړي او مخ یاړولی او ذکر نه اعراض کړي او مخ یاړولی خپل شیطان ملګری ته به یا لیتا افسوس هلاکت مال را ارمانا یا لیتا ارمان افسوس هلاکت مال را بیني چې پمن زما و بینک او پمن ستای شیطان بعدن لريواله المشرقین د مشرقینو یعنی مثل تباعد ما بین المشرق والمغرب په مثل د لريواله د مشرق او مغرب دومره لريواله یا مشرقین ذکر راغله چې د اوړي او د جمی مشرق دینه مراد دی دا دوه جدا جدا مشرقونه وي فبئس پس بد القرین ملګری چې کوم دی دغه شیطان دی الله ویا یا دغه یا به دغه وای دوست شیطان وای فبئس القرین پس بد ملګری چې کوم دی شیطانان تطوی رب کریم فرمایي په ورځ د قیامت دی ته ولن ينفعکم هرگز به نفر ورنرسي تاسو ته هرگز به نفع ونرسي تاسو ته اليوم په دغه ورځ قیامت دا خبره به تاسو ته هیڅ نفع ونرسي قیامت پر ولی اذ تعلیل کا زکا ظلمتم من اشرکتم چې تاسو شرک کړو پوړاندې دنیا کې انکم یقینا تاسو چې فی العذاب په عذاب کې مشترکون شریک تاسو شیطانانو انسانانو کافرانو افانت یا پست یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تسمع اور حق لرا الصم کڼو لرا هغه کافران چې پشان د کڼو دي او تهدی یا هدایت کولای شي ته العمی لاندو لرا هغه کافران چې په مثل د لاندو دي ومن هغه چاله را هدایت کولای شي ته چې په ضلال په گمراهی کې مبین ښکارا واستسلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فإما نذهبن بك پس کچری بوزو مونږ تعالی یعنی وفات کو تعالی مخکې د دینه چې عذاب ورکو مونږ دی لره مخکې د عذاب نه فإنا پس یقینا مونږ چې منهم د دې کافرانو نه منتقمون انتقام اخیستون کیو بالقتل په قتل سره بعدک رستستانه رست د وفات ستانه او نرینک یا کچری او خای مونږ تعالی را یا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حیاتک په ژوندانستا کې او نرینک یا کچره او خایمون تعالی رفی حیاتک په زندګی ستا الذي غضب وعدناهم چې وعده کړی مونږ دي سره فإنا پس یقینا مونږ چې علیهم په دې باندې مقتدرون قدرت لرونکي او قبل موتک او بعد موتک مخکې د مرګستانه او وروسته د مرګستانه مونږ قدرت لرو چې دې ته عذاب ورکو مخکې د مرګ نه انتقام بیا واغسته په ورځ د بدر کې هغه کافران مردار کا رب کریم فرمایي فاستمسک پس منګولي اولګوا پیغمبر علی السلام ته امت ته وي پس منګولي اولګوي خلکو فاستمسک منګولي اولګ یعنی پنجه اولګوي بالذي په قران باندې وحي چې وحي کړی شوی دی لیکه تا ته انک یقینا ته چې علی صراط پلار مستقیم نیغه باندې وانه یقینا دا قران کریم لذکر لك من لشرف لك شرف دیتا ته پند نصیحت دی ول قومک او قوم ستاله چې عرب دي قریش دي ځکه د دې په زبان باندې نازل شوی دغه لپاره هم شرف دی وسوف زر دی چې تسالون تپوس به کولې شي عن القران د قران په باره کې د دې نعمت باره کې به تانه تپوس کیږي انسان تانه به تپوس کیږي چې څومره وخت قران ته ور کړي څومره وخت د قران درس ته ور کړي د دې تپوس به کیږي واسال تپوسک من دهغه چانه ارسلنا چې لګلی مونږه من قبل کوړاندستانه من رسولنا د رسولانو نه تپوسو کا مراد تینا
معراج شپه ده. بعض مفسر ابن عباس سے وایي چې اویا پیغمبرانو دا غینه تپوس وکم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله زیات علم ورکړو په وحدانیت باندې، یا مراد تینا امت ته. یا وسأل تپوس وکم سل مؤمن اهل کتاب هغه مؤمنانو د اهل کتابونه دا غینه تپوس وکا چې دا ټول رسول راغلي هغه د توحید عقیده چلولې ده کنه، د توحید دعوت ورکړې ده کنه. دا د مشرکانو په ویلو د پاره ویا الله تبارک وتعالى یو رسول هم د سینه راغلی چې هغه دا دعوت چلولې چې غیر الله ته عبادت وکړي. نه، ټول رسولانو ویل چې غیر الله ته عبادت مکوئ، صرف الله ته عبادت وکړي. د ټول رسولانو دا توحید بیان کړی دی. وسل تپوسو کمن دا غچان ارسلنا چې لګلیو مونږه من قبل کوړاندستانه من رسولنا د رسولانو نه اجعلنا یا ګرځولي من دون الرحمن بغیر د رحمان ذاتنا الهتن خدایانا ایا ګرځولي مونږه الله وای من دون الرحمن بغیر د رحمان ذات الهتن خدایان یعبدون چې عبادت کولای شي د ټولو نه تپوسو کوم داسې ګرځولي. مطلب دا دی بلکې اړو مونږ ګرځولي نه دي. اوس تسلی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د سکلک ودرېګا لکه چې موسی علیه السلام د فرعون خلاف کلک ولاړو، تم دغه سکلک ودرېګا د مشرکانو خلاف. ولقد خامخ په تاکید سره ارسلنا لګلو مونږه موسی علیه السلام بیا آیاتنا په معجزات زمونږ 9 معجزات مخکې بیان شوي دي آیاتونه کې. الی فرعون چاته مو لګلو فرعون ته وملئه او ډلې د دې ته کله چې ورته راغی موسی علیه السلام تعارف کوي فقال ورته ویا فرعون ته انی یقینا ذم رسول رب العالمین رسول د رب العالمین یما. فلما جاءهم پس کله چې راغی موسی علیه السلام بیا آیاتنا په 9 معجزات باندې اذا هم ناس پرې د فرعونانو من هذه معجزات پورې یضحکون خنداګانې کولې وی وګورل ونه راغی خندل اعوذ بالله. انبیاء داسې سخت تیر کړی دي په دین باندې. وما نريهم او نبا خود المنگدی لرا دی قبطیانو لرا اللہ وی دی فرعونیانو لرا من آیتن دا یو معجزینا الا مگر هي دا ثانی معجزه چی بوا دا دویم معجزه چی بوا اکبر لوی بوا من اختها دا خور خپلینا یعنی دا هم مثل خپلینا اغی مخی اول معجزینا با دا دویم معجزه با ورطا منغطا راوڑا بیابم دینا منا واخذناهم کلی چی نه منلن واخذناهم والمنديل رب العذاب پازاب سرا لعلهم خایگی دی چې يرجعون واپس وګرځيږي د کفر نه عذابات به پیرا طوفان پیراغه چند خان راغه دارنګ مولا خان شو وغیرہ د عذابات په نازل شو ولی لعلهم خایگی دی يرجعون واپس وګرځيږي د کفر نه. نو کله بچی په عذابات راغه وقالو نو ويل بدی قومانو د فرعون دی قبطیانو بویلا موسی علیہ السلام تبویل یا ایوها الساحر اے ساحر ادعو لنا دا تعظیم نویل ذکر چې سحر د دې پنځ لوی علم اے ساحر ادعو لنا وغواړه مونږ لره ربک ربستانا رغبلنا بما پاغسبان عهد عندك چې وعده کړی تا سره د نجات اننا یقینا مونږ چې لمهتدون خامخ هدایت مندون کې او بس داران لري کده عذابات ایمان راوړو. رب کریم فرمای موسی علیہ السلام به دعا وکړه نو دا عذاب بتینه لري شو دی رزیلانو به بیا ایمان راوړو. فلما پسر کله کشفنا منا رفعنا چې لري بکړو مونږه عنهم یعنی اوچت بکړو مونږه عنهم د دین العذاب عذاب اذا هم ناسا پد ينكثون من ينقضون عهدهما وتبل ما تول به وادو خپل لرا بیا په بل عذاب راغی مونږ په بل عذاب راوستو حتی که دومره مغرور شو ونادا आवाज وکړو فرعون فی قومه په قوم خپل کې ودرېدو تقریر کوي خطاب کوي قوم ته فرعون قال نو الفرعون یا قوم زما الیس لی ملک و انا د مال ملک بادشاہی مصر د مصر وهذه الانهار دغ نهرونه وګورئ دا نهرونه چې روان دي 15 نهرونه رودنیل راتاوشي مصر ته و دا زما په کنټرول کې دي قوم ته وګوره تجري چې روان دي من تحت د لاند تحت قصوري من تحت قصوري لاندې د مانېګانو زمانہ یا حسن سے و تجري چې روان دي
من تحت معنا من امر د امر زمانہ بس چې چات امر کوم چې دي ته ورکي بس ورکوم نو افلا تبصرون ایا نه ګورئ تاسو دې ته چې دومره واکو بادشاہي ماته الله تبارک وتعالى را کړی ده فرعون ورته وی خطاب کی ام انا خیر ایا زه غوره یم من هذا د دغه شخص نه چې موسی علی السلام دی الذي غشس هو چې دی مهین الیاذ بالله موسی علی السلام ته مهین چې ضعیف دی سپک دی فرعون بيدینه موسی علی السلام ته دا نسبت وکړو چې دا وګوره دا خو غریب دی او زه دنه غوره یم او دومره بادشاہي دا نهرونه دي دا قصرونه دي او بل نسبت ورته سوکو ولا یکادو قریب نه دی یوبین چې واضح کی خبر خپل ولا زما په مخ کې موسی علی السلام یاد یا د موسی علی السلام په جبه کې مخ کې سختی و نو د دعا کړي و وحلل عقده من لساني دعا قبول شي و به دومره فصیح چې د په شانتي فصیح سوق نو په بیان کې نو دا خبره د تکبر د وجې نو کا او افتراء جوړ کا په موسی علی السلام باندې وی ولا یکادو قریب نه یوبین چې واضح کی خبر ولرا او بل خطاب کې بل سوې فرعون فلولا القیا کوی کچر رښتینه د رسول فلولا القیا پس ولې نشي اچولې علیه پر موسی علی السلام باندې لاس دکی اسورتن بنگړي د سرو زرو من ذهب د سرو زرونه په هغه وخت کې بادشاہانو لاسونو کې غټ غټ بنگړي بوده د پلاس کې دا بنگړي او غټ غټ د سرو زرو نو دا بنگړي چولو داسې قوم تخکارا کا و دا وګوره څومره غټ غټ بنگړي دي زما پلاس کې د سرو زرو کده رښتینه رسول هنو د تبع الله داسې بنگړي اچولې نو فلولا القیا پس ونی نشا چول علیه موسی علیہ السلام باندې لاس د کی اسورتن بنگړي من ذهب د سرو زرو بل اعتراض داکي او جاء هلا جاء ولنراج معه د سر الملائکه فرشتگان مقترنین پیوسته پر لپسې چې گواہی وکړي په صدق د دی باندې چې دا رسول دی رب کریم فرمایي فاستخف پس سپګو غنلو دی فرعون بعقل کړه د فرعون یا دوک کړه دی قوم پر لره قوم پر لره فرعون پس دا دی قومانو فاتوه پس اطاعت وکړه د ولی انهم لانهم زکه چې دي کانو قوم یو داسې قوم فاسقین فاسقان رب کریم فرمای ډیر انتظار مو ورته وکړو چې دا بی دین سم شي خو سم نشو فلما پسر کلا اسفونا منا اغضبونا چې په غضب کې راوستو مونږه دی فرعونانو په غوسه کې راوستو مونږه غضب د الله څخه شه من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب څوک چې زمان دوست سره دشمنی شروع کی زده اغي خلاف اعلان د جنگ کوم موسی علی السلام دوست اعلان د جنگ وکړو نو فلما پسر کلا سفونا معنا اغضبونا چې په غضب کې راوستنو مونږه په غوسه کې راوستو مونږه دی فرعونانو فانتقمنا پس انتقام واغستو مونږه انتقام واغستو مونږه منهم درینا فاغرقنا پس غرق کړو مونږه هم دی فرعونانو لراجمعين په غونډه باندې ټول په بحر کې غرق شو رب کریم فرمایي فجعلناهم پس وګرځول مونږ دی لره سلف مخکینی متقدمین شو نمونه د عذاب شو سلفا مخکینی متقدمین شو نمونه د عذاب شو ومثلا نو مثال موګرځول عبرت للآخرین رستنی خلقو د پاره چې عبرت نه واخلي بیا څوک نافرمانیونه کی